زما معزز و محترم و سامعین و حضرات، نننے بیان دا انواع دا کسبن و حلالو کی او بیان دا بعض کسبن و حرامو دا چی پا کارونو تجارتونو کے روزگارونو کے کم روزگار بہترین دی او دا حلال روزی دا گٹلو دا پارا دا بیع و دا شراء سا آداب دی او کم روزگارونو دی چی آغا دا شریعت پر لحاظ سر کمزوری دی دا یو عملی اصلاحی بیان. باقی چی کمر روزی دا الہ العالمین دا رخنا انسان تا مقرر دا انسان دا تالاش پا کسرت باندے زیادی گنا او پکور کے ناستا باندے کمی گنا. بیدر انسان دا یقین جوڑ کی چی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یقینا الہ العالمین رزاق دے روزی رسان ذات. لگسن چی دا الہ العالمین پا ذات کے چاہتا شکوی دا دے سڑی ایمان خرابے گی. نداشان دا الہ العالمین صفتون دی طولو صفاتو کے کئیو صفت کم دا چاشک راشی نو دا ایمان خرابے گی. نو دا رب ذوالجلال پلوی صفاتو کی یو صفت دا رزاقیت تی. ما من دابا الا علی اللہ رزقها. یو زندہ سرشتا ندی مگر الہ العالمین بانے داغی روزی اور رزق. رب ذوالجلال قرآن کریم کے زی پر زی باندے مارغان پیش کئی خلقو تا چستا سودا سے فکر جوڑ دے جز دکان تزم کزدا ڈیوٹی سیادانا کم زما بروزی کم شی زبدا لوگی مرش. دا فکر غلط. الہ وی آغا مرغانو تتاس سوچو گئی چی آغای د خپل روزی د گٹلو جمواری قادر ندی. اغوی دنن سبا دا پار جمواری نلری. مارغا چنن مور شیو بچی مارکی سبا دا پارا دا آغی سر خزانہ نوی. سہر وقتی کیا بیا روانش خدا کے مارغا دا یقین دے چی الہ العالمین ما تروزی را کئی خپ تیارا باندے خط تازہ دا چنجوغا خیور کئی وقت دا آغوی تیو خوگا روزید. انسانانو کم چی دا چا توکل سمر مضبوط دے مغم راغی تروزیان پاسانا ملاوی. مشایخ دا طریقت پیران مبارکان موتا خپل کور نشو ساتلی پا دربار کے دودری سو نورو تم روٹای ورکی. ستڑیم ندی ٹاٹکیم نہ چلی روزگارم نہ کئی ناس دی روزی ملاوی. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه. توکل پا الہ بانی چاوکا فهو حسبه دغا الہ دتا کافی. نو دا یقین چی دا چا جوڑ دی چی زما دا روزی پا دا کسب کے داو کدا کسب میں پری خودنو گینی بیا با زما روزی حوالہ شوی روزی کم شی. دا غلط فکر. دا طولو بدا یقین وی چی رزاق الہ العالمین. او پدی کی چی دا چا شک وی نو آغا پا ایمان کے شک دے نو خدای پا صفت کے شک کر. نیو بدا فکر دان سر دی تب سوچ کو چی منگ با دا اقبل روزیانی پاسباب مجازیہ اگر کشتری چا دا پارا دکانداری و دا چا دا پارا نور روزگارونا و حقیقت کے روزی رسان ذات الہ العالمین. بل حدیث مبارک کی راضی کما روزی کی تقدیر کی دتا والا دا کدے زان سمرش پور زیوہ کی او دا خپل وقت داغی پا گٹلو کی صرف کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و ذرہ
یو ذره به د هغه نه چې تقدیر کې دته مقرره ده اضافه نشي. او که یو سړی هر کار پرېږدي ولار کېني کومه روزه چې دته حواله ده به څوک کمه نه کړي. دا یقین جوړول ګران کار، دا به یقین ته ورځي. خو د هغې نه اخواته اله العالمین عادت په دې باندې جاری دی چې دنیا دارو سبب دی او هر کار د پاره اسباب پیدا کړي. بچی ورکون کې ذات الہ دی خو لیکن چې د چا واده نه ورکوي، عادت تاسو. روزی ورکون کې ذات الہ دی خو همداسې خوله کې چاته چینا دا اسباب او روزګارونه دا دی د ګټلو اسباب یې جوړ کړي. دنیا دارو سبب نه ګورې عیسی علیه السلام به د اسمان نه بې سببه را روان وي او بیا په دمشق کې چې کله هغه مینار ته ورسېږي نو هغلته به بیا آواز کوي ما ته پوړۍ راوړئ زه کوزېږم. زمین ته چې راشي بیا د یو مینارې نه ښکته کوزېدل په سبب باندې کوي او چې ځمکې ته را رسېدلې نه دی فضا کې دی بیا بې سببه را روان. نو دا دنیوي روزګارونه دا د ګټلو اسباب. احادیث مبارکو کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هر چا دپاره خپل خپل قوانین بیان کړي. یو چې کم انسان کم روزګار ونیسي دې روزګار ته سپک نه ګوري، دا دې بیا پرېږدي نه، همدغه روزګار کې الہ د دپاره خیر اچوي. کده وی دا روزګار زما کمزور دا به پرېږدم بل به شروع کوم نو نه به د بل شي هغه به یې د لاسه وځي. تاسو تجربې په لحاظه مو ګورئ کم یو سړی چې روزګارونه ډېر بدلی را بدلی، کله یو کار کوي کله بل کله بله، هغه ته په یو کار کې هم خیر نه میلاویږي، بس ستړی ستومان خو څه ته میلاویږي نه. بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا کان لأحدکم رزق فی شیء فلا يدعنه حتى يتغیر له. چا دپاره چې په یو کسب کې او په یو کار کې روزي واله شي نو دی د خپل کار نه پرېږدي، دا کلک ونیسي چې بس د کور هغه روزي پکې ملاوېده کلک دې ونیسي. تر هغه وخته پورې دا روزګار نه پرېږدي تر دې یتغیر له تغییر پکې راشي، یعنې داسې انداز ته کمزوری شي چې د هغه د کور روزي پکې نه ملاوېږي، بیا یې که بدل کې خیر. او حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع روایت دا پیش کئی نبی علیہ السلام فرمائی من رزقه اللہ فی شیء فلیلزمه. الہ چې چاته په کم کسب او روزگار کې روزیه والا کړه فلیلزمه کلک دی ونیسي هغه کار دی بیا نه پرېږدي، هدې کلک کې و هغې ته دې په دروند نظر باندې وګوري دی به په خپل کار کې کامیابېږي. باقی روزی د الہ العالمین د اړخ نه مقرر ده. حدیث مبارک کی راضی ما من نفس الا ولها باب فی السماء ينزل رزقه ومنه يسعد عمله. داس انسان نشته نفس زنده سر کسا ورکیوی مگر پاسمان کې داغه د پاره د روزي او دروازه ده چې باغه دروازه باندې د روزي را کوزيږي او په دغه دروازه باندې د نیک نیک اعمال د قبول درجه ته پورته کیږي. فإذا أراد الله تعالى أن يرزقها فتح ذلك الباب. الہ چاته وغواړي چې هغه ته روزي زیاته کی، مالداري کی، مال کې برکت او تواچي، هغه دروازه کولو کی. فينزل إليها رزقها فإذا أغلق لن يستطيع أحد فتحه حتى يفتحه الله إذا شاء. او چې کله الہ العالمین د اسمان هغه دروازه په انسان بند کی نو لن يستطيع احد فتحه. یو انسان هم بیا د هغې د کولولو طاقت نه لري، بس الہ بنده کړي دی. بیا ډېر خپل عقل او سوچ باندې فکر کوي چې دا ولې دا توان په ما باندې رال، زما دا کار به مخکې داسې کامیاب اوس ناکام. دا د هغه ځینه دروازه بنده شوي. ولې بنده شوي؟ په یو ګناه باندې د مؤاخذه شوي. نو کله چې په ګناه الہ څوک نیسي، کله په بدن تکلیف راولي، کله په مال باندې راولي، کله په بچو باندې راولي. نو دې دغه علاج د هغې څه شی دی چې کله په روزګار کې مشکل ورته پېښ شه استغفار دی. دې استغفار شروع کړي، الہ نه د بخښنې غواړي. د دا بنسټي علت چې ګناه را به ختم شي، او چې ګناه ختمه شو هغه دروازه به بیا کولو شي. کمې ګټې چې په روزګار کې دته مخکې میلاوېدې به بیا د لپاره ثانیاً شروع شي. دارنګې چې کله کم انسان په روزګار کې خرابي راشي
دا غیر پاره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو دعا کوي چې هغه دعا دی وای نو دا مشکل به ختميږي. وای ما یمنع احدکم اذا عسر علیه امر معیشته، نه دې منع کوي یو کس تاسې کله چې پروزګار کې او پاغې کې د زندګۍ د اسباب د رزق ګټلو کې دا د باندې سختی راشي، یو کس دې نه منع کېږي د دې نه چې ووایي اذا خرج من بیته، د کور نه چې د روزګار په نیت وځي نو دا دې وایي بسم الله علی نفسی و مالی و دینی اللهم ارضنی بقضائک، خدای په خپل قضا ما راضی کې، یعنی رضا بالقضا را ترا کې. د روزګار پسې وځم چې تاوان کم زما زړه خفای، نو دا خو ستا په تقدیر زه خفه شوم کنه، تا ما لپاره تاوان لیکلی او زه ناراض یم چې ولې دې تاوان لیکلی، نو دا عقیدم کمزورې ده کنه. بلکې کله چې تاوان د تراپیخ شي نو دې دی وایي چې دا ماته تقدیر نه په دې ورځ دا تاوان مقررو، کما هر څه کړي وې دا تاوان به ما تراپیخېده او د الٰه ستا په فیصله راضي ما، دې ته رضا بالقضا ویل کېږي. د انسان بچي ګاډي ووهه دا به سوچونه کوي دا مور او پلارې، دا مورې وایي دا نو ما ولې پرېښی و، کاش مې دا پرېښی نه وی. الٰه العالمین وایي دغه سوچونه څلورمه سپاره کې بیان راځي، دا د منافقانو سوچونه دي. هغوی به هم دا خبره کوله چې که دی جهاد ته نه وی تلي نو مجاهدین به مړه شوي نه وی، دا خو جهاد ته لاړه ځکه مړه شو. نو الٰه مجاهدینو ته وایي تاسو قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، تاسو دا خپل ځان نه مرګ منع کوئ. مجاهد خو جهاد کې شهید شه ته وایي که دا جهاد ته نه وی تلی بچ شوی به وی، نو تاسو په کور کې کله بچ شوي خو په تاسو هم مرګ را روان دی، چې کم دی هغې نه تاسو هم دفع خو نه شئ کولی، خو هسې هم راځي در باندې، هغه باندې هلته راغی د عزت مرګه، تا باندې په کور کې راځي د بې غیرتۍ مرګ، زړې خپې نیولي کور کې مړ پروت، دا څه مرګي. نو او بیا ورته دا وایي چې کم کسان چې د هغوی دپاره په یو ځای کې مرګ مقرر وي نو هغه ځای ته به د بانه جوړه شي او دی به هغه ځای ته لاړ شي، په هغه ځای کې به ترې روح واخیستلی شي. نو اللهم ارضنی بقضائک، سار چې د کور نه وځي نو دا دعا دی کوي چې خدای ستا په فیصلو ما راضي کې، نن که ما ته ګټه راځي م پې خوشحال یم او که تاوان راځي م پې خوشحال یم. وبارک لی فیما قدر لی، ما ته چې کوم ستا تقدیر کې مقرر دی هغې کې ما ته برکت واچوه. حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت، الٰه پر رضا په قضا مې داسې راضي کا چې کم شی په تقدیر کې تا زما دپاره رستو مقرر کړی دی چې زه د هغې جلتي ونه غواړم، او چې کم کار تا ما دپاره جلد مقرر کړی دی چې زه د هغې تاخیر ونه غواړم. عجیبه دعا ده، ښکلې دعا ده، او که دغه نیت ته سړی برابر شي نو دا د توکل انتها ده او ښه توکل دی. خامخا توکل نه بعد انسان دپاره مشکلات اسانیږي. بل حدیث مبارک کې راځي روایت د مسند فردوس دی د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی من استبطأ الرزق فلیکثر من التکبیر، چا چې دا خپل روزیانې د ګټلو اسباب مخکې تیزی تیزی ګټې راتلی اوس ګټې سستې شوې نو فلیکثر من التکبیر، دی الله اکبر ډېر زیات وایي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا ډېر زیات وایي نو د ګټه به زیاته شي. ومن کثر همه وغمه فلیکثر من الاستغفار، د چا چې هم او غم زیات شي، هم او غم کې ډېر فرقونه دي، خو یو فرق دا دی چې غم هغه چې سبب ولري او هم هغه کله سړی اسې پاسې خفای، هیڅ وجه معلومه نه وي، په زړه بوج وي، چې په چا بوج وي او خفګان وي او دنیا کې تنګ وي نو دغه انسان فلیکثر من الاستغفار، دی استغفار زیات وایي. دا تنګي ولې رااله؟ د ګناه کړې ده، وی ګناه سره په زړه باندې تور ټاکې لګي، د زړه تور شوی دی، زنګ پې پروت دی، زړه خفه دی، او چې کله دی استغفار وایي یو ګناه زنګ ته لرې کېږي، او چې کله زړه صفا شي اطمینان راشي سکون راشي، که دی غریب هم وي قرضدار وي په هر حال باندې وي خدای خوشحال وي، خفګان نه وي د دپاره. دارنګې یو حدیث مبارک کې راځي من دخل السوق، تجارت په نیت چې کله څوک بازار ته ځي نو بازار سون کې د شیطانانو اډه ده، او د شیطان لکه اوس د پېښور مضافات دي
نو دی علاقه ته چې د شیطانانو د خوانه کم کمانډر مقرر وي یا مشر، دا د لوی ابلیس دا هغه تخت چې کم دی هغه عرش او تخت په اوبو باندې دی. دا ټول پیریان چې آفاقو کې او دنیا کې خواره کړي دا راغونډي، هر سهار ماښام دا ټول هلته پیشي کوي، هغه ته پوښتنې کوي تاسو کړي دي، بل ته وایي تاسو کړي تاسو کړي دي. دې کې بیا د هرې علاقې دپاره مرده دي، سرکشه شیاطین دي، مشران کمنډران مقرر کړي دي، د هغې لاندې بیا نور ګروهات دي لکه دا فوجي دستې چې دي، دا شانته د شیاطینو دستین دي. نو یو نه پوښتنه کوي تاسو شی کړي دي، هغه وایي ما خو یو سړي په زړه کې غوسه واچوله او هغه بل سړي سره په کنځلو په جنګ مې کو، بس ټوپک یې راواخېسته یې مړ که. پېښه ښه زما د مخې نه لرې شي یو طرف ته کښېنه، داسې خوشحاله یې چې ما هم ګنې لوی کار کړی، اخوا کښېنه. بل نه پوښتنه کوي تاسو شی کړي دي، ما خو چې د یو سړی په زنا کې اخته که، پېښه ته مه خوا کښېنه، چندین کار ته هم نه دی کړی. خو هر یو نه پوښتنه کوي، اخر یو نه پوښتنه کوي تاسو وکړل. وایي زه د ښځې او د خاوند په منځ کې ننوتم او ښځه مې خاوند ته غوسه کړه، خاوند مې ښځې ته، خو دا کور مې په خپلو کې وران که، سم جنګ یو بېګا مرورو سره هغه په شا باندې وټپوي، په دې تخت ځان څه کښېنوي. وایي اصلي کار دې سړي کړی دی، دا ډېر کمالي سړی. نو دا شان دا کمانډر چې کوم دی علاقې پېښور ته مقرر، نو حدیث مبارک کې راځي وَيَرْكُضُ لِوَاءَهُ فِي السُّوقِ، الوی کمانډر د شیطانانو چې جنډه ور سره یې راغی دنه لښکر راشي پېښور ته چې لکونه مقرر دي او که زرګونه دې رزیل مقرر کړي دي، هر سړي سره یو یو شیطان دی او بیا څه نور پکې مقرر کړي، هر کار دپاره خپل خپل شیاطین دي. نو د دې ټولو چې مشر کمانډر یې جنډه ور سره یې دا نور ور سره را رواني، نو دا جنډه په بازار کې ښخوي، نو دلته راغونډ شي، د دې ځای نه خواره شي، بیا واپس دلته راغونډ شي، بیا د ابلیس دغه ته پیشۍ ته بیا روانېږي. نو بازار چون کې د شیطانانو اډه ده. نو چې کله هم سړی بازار ته ځي، نو نبي اکرم صلی الله علیه وسلم وایي دا دعا دې کوي، دا دې وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر. کم سړی چې بازار ته تجارت په نیت روانېږي او دا دعا وکړه، كتب الله له الف الف حسنة، الہ العالمین د په عمل نامه کې لس لاکھ نیکی ولیکي، لس ناکلی. نو دا وبنا له ومحا عنه الف الف سیئه، او چې سحر بازار تزید یویل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دا چې څوک وایي نو لس لاکه نیکۍ ولیکلی شي، او د ګناهونو د عمل نامې نه چې کوم دی لس لاکه ګناهونه معاف شي ورته. ورفع له الف الف درجه، لس لاکه منزلته په جنت کې پوړې اوچتې شي. وبني له بیتا فی الجنه، وبنا له بیتا فی الجنه، او جنت کې د ده دپاره کور جوړ کی، جنتی ور باندې جوړ شي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته پته واغه مبارک وای چې زما او زما د امتیانو مثال داسې دی لکه یو اور بل شوی دی اور، او که تاسو خیل کړی دا بوراګان او دا مچۍ او دا نور سیزونه دا د اور باندې را دانګي، اور چې وګوري نو دا راځي په دې اور ورنه نوځي دا پتنګان وغیره. نو وایي زه دا خلک ټول هغه پتنګان دی او دا اور هغه جهنم دی. دا خلق دی اور ته وردانګي او دی په غاړه ولاړې ما او خلق د فکومه چې دی اور ته مدانګي، خلق دی که کوم یو خو بل خو شړم چې اور ته ونه ورځي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم محافظ دی، هغه ساتون کې د امتیانو دی چې کوم شي کې تاوان دی نو بازار ته چې نظم مشکلات کې خامخا بځي، او چې بازار ته ځي نو هغه علاج ورته کوي چې دنه په بازار کې لس لاکه ګناهونه کېږي، دا چې ځي بیا راځي نو په قدم قدم د دنه ګناه شوي، نو د هغې علاج یې ورښوده چې داسې زه نو کتانه بازار کې څومره ګناه وشي به درته معاف شي او ستا هغه کمال او کم هغه به ختم نشي. دارنګې کله چې سړی بازار ته لاړ شي واپس راشي، بازار موضع د غفلت دی، نو ډېر تلاوت دی کوي خو لا اقل لس آیته تلاوت خو دې خامخا وکړي. حدیث مبارک کې راځي ابن عباس رضی الله عنهما راوي دی، نبی علیہ السلام فرمایا یا معشر التجار،
اے تجارانو ایعجز احدکم اذا رجع من سوق یقرأ 10 آیات فیکتب اللہ له بكل آیت حسنہ. تاسو کې یو کس عاجز دی دینا، یعنی نه دی عاجز کیږي چې کله د بازار نه واپس د تجارت نه راشي او د 10 آیت تلاوت کی او هر آیت په بدل کې د لپاره نیکی ولیکل شي، یعنی د دې ځان نه کمزوري کوي دا غینه او بلکې دا کار د خامخا وکي. او چې کله سړی روزګار بازار کې علاهده خبره ده ور دي شي خدای علاجونه د استعمالي او که روزګار نه نو اسه پاسه ماشي فل اسواق بازار کې ډېری مزلي کول دا د خسړی صفات نه ده. د عالم نه پاره و صفات دي، یو صفت دا ویل شوی دی چې دا په بازار کې ډېر نه ګرځي. نو کم طالب او مولا چې بازار چکرې وي مازیګری چکر په بازار کې وਹੀ دغه د عالم صفت نشته. قاریان او بعض طالبان لیکن دا مرض دی مازیګروزی بازار ته، بازار کې خو خیر نشته، لعنت اوريږي ولعنت خو خزي بګوري نور سيزونه بکې څه خیر خبره په بازار کې نشته دي. ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي سلمان فارسی رضی الله عنه راوي دی لا تكن اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها فان فيها الشیطان. تا اول هغه سړی مه جوړېږه چې بازار ته دننه کېږي او اخر هغه مه جوړېږه چې د بازار نه وځي. نه که میلې ته ځې داسې ټیم ورشه چې ښه میله ګرمه شوي ټولو نه وختي مزه او چې کله خپل کار دی وکړه وختي ترې نه راځه د ټولو نه وروسته مه پاتې کېږه ځکه دا د شیطان مرکز دی د شیطان اډه ده. دارنګې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تجارانو ته خاصتا خطاب کوي یا معاشر التجار، اے تجارانو انکم قد ولیتم امرا هلکت فیه الامم السابقه. تاسو دو سيزونو واقداران جوړ شوی یي، تاسو نه وړاندې یو امت پدې کې هلاک شوی دی چې هغه قوم د شعیب علی السلام. قوم د شعیب علی السلام څه شو چې هغه به پتول کې نقصان کولو، تله کې پیمانه کې به نقصان کو او تله کې به نقصان کو، میکیال او میزان کې به نقصان کو. او شعیب علی السلام یو سپینګری انسانو او ډېر ریاضت والا او ډېر زیات منځونه به کول. قوم تورغه هغه ته اویل اے قوم زما اوفوا المکیالا، تاسو د خپل پیمانه او تولونه برابر ساتئ یعنی عذاب بدر باندې راشي. هغه ایور پسې مسخره شروع کړي، هغه ورته وی چې ښا د زمون پلارانو هم دارن کار کو په دې تول کې بیٹا غیانې کولې ای باندې خو کلم عذاب نور راغلی او کله به ورته دا خبره کوله آیا دا استاد امونستا تامر کوي په دې کارونو باندې دا دومره شیخی چې کله دا خبرې در نروتی. کله به ورته ویل چې تمنګ کې خيار پیدا شوی چې مونږ ته دا نصیحتونه کوي، دا خبره به وته کولې. همغه چې ادا کلی باندې د دې په خاریه دروازه کې جبرئیل علیہ السلام راغی او یو دهشتناک आवाज چغې په دوی باندې وکړه او هغه داسې چغه و چې د دې د زړونو پردې وشلولې، رګونه د زړې وشلېدل ور باندې او ټول پړ مخې نسکور پراته وو، ایسو کم پکې هم ژوندې پاتې نشه. حضرت شعیب علیہ السلام چراغ دا غټه غټه تنی پرتی وی پړ مخې پرتی پړ سیدلې وی. نو وی چې کیف اسالا قومن داسې قوم به څنګه خفشم، ما خو تاسو ته نصیحتونه کړیو، هغه قوم سره خفشي چې نصیحت ورته وکي څه خو یو مانی تاسو یوم زما خبرې نه منل. ندی کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تجارانو توای تاسو ته د څه شی لاس کې درکولې شوی دی چې تل دا پیمانه ده چې پدې کې ګوره مخ کې یو قوم هلاک شوی دی. چې یو سړی تجارت نه کوي دکانداری نه کوي خود تل لانجه خود سره نشته کنه وسما وس پر لاتل چاته د سینه د نیولې چې راتل کم شي او زیات شي. ولی تجار خو په روزانه اخته دی کنه، تجار دکاندار چې دکان کې ناس دی خو بس سکند کې تلخکت او پورته نه دا چې معمولی دا تل کمیږي او کمیږي او کمیږي نه دینه څه شي جوړيږي. نو ورته وې تجارانو تاسو مبتلا شوی یې په تول باندې او په پیمانه باندې تاسو والین جوړ شوی یې، نه دا تاسو واقداري درکولې شوی دا، نو تاسو په دې کې دا خیال وساتئ او درن تول کوي سپک مکوي. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ويل سخ عذاب دے للمطففين الذين فتول کی کمون کو دا پارا هغه کسانو دا پارا اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. اذا اكتالوا کله چې اخذ د کیل من الغیر کوي
د بل چانه شی تلی نه استوفون پورا اخذ کوي. و اذا کالوهم چې بل ته تلی او وزنوهم یا تول کوي یخسرون نو به کم کوي. بل نه چاخلی پورا خلی او دې کم ور کوي. دې کې مسله د میټر او د غزم راځي، دې کې مسله د سیر او د کیلو. همزه کې چې قانون داوی چې په میټر به خرڅه الته په غز باندې خرڅول جرم دی، چا خسته په میټر دی او خرڅه په غز باندې دا جرم دی. بیا داسې وکا چې بیا همدغه زیادت ګټه وګرځوا او کنه غز دی په 50 خسته په 50 خرڅه خسته دی میټر دی په 50 او خرڅه غز په 50 نو لس دی دلته وګټلې او هغه ترې سلور انچ نورم ګټلې ولې غز خو 36 انچ دی او میټر چې دی نو هغه 40 انچ دی. نو دا فرق دیم پکې راوېست. اذا اکتالوا علی الناس استوفون، کله چې د غیر ناقص کین نو پوره اخلي. و اذا وکالوهم وزنوهم یخسرون، نو اله وی ویل دوی د پاره ویل. ویل ډیر معانی دي. یو معنا دا ده چې دا ویل په جهنم کې یو جیل دی. جیل دنیا څومره آزاد ځای دی، څوک پکې تنگ دی، ولې جیل څومره سخت دی. نو دا جیل به په جهنم کې دا بیا لکه څنګه چې دی دنیا کې جیل د عام دنیا د زندګۍ نه سخت دی، نو جیل د جهنم بیا د عام جهنم نه دومره شدید تر دی. نو وای ویلون دی خلکو د پاره الته دغه جیل دی او یا ویل شدت عذاب دی دوی د پاره. دارنګي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تجارانو توای یا معاشر التجار، اے تجارانو ان الله باعثکم یوم القیامت فجارا، ورځ د قیامت کې به تاسو خدای تعالی را پورته کی بدکار به یې، تاسو به فاسقانو فاجرانو په صف کې ولاړ یې. الا من صدق وبر وادى الامانه، مگر هغه تجاران چې رښتیا ویلي دروغ نه دی ویلي. ډېر کرته په خار کې دا گاک په سړی باندې اعتماد کوي او اعتماد کې ورته وایي ځا 400 کې زما سره وای په سود اخستې بس معلومه ګټه بدر کم اعتماد پې کوي. هغه په ګیرو غلیږي امیر صاحب ناشتي ویزه دا سړی به دروغ نه وای روغ وای وز دا شیری په سود اخستې صفا خبر وکا بس دی کې به معلومه ګټه در کم درتا. نو دی وخت هغه چرته رښتیا ورته وای نه، هغه ورته هغه د خپل ریټ نه جیګ وای دی وخت. الا من صدقا، چا چې رښتیا وای دروغ یې نه وای. وعد الامانه، او امانت سیدا کا دی کې دکاندارانو کې امانتونه راځي. دارنګ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایا وزان زن وارجح، اے د تلی والا زن وارجح، وزن کوا او تول لګ درن ساتا سپک مساتا ګنې بیا تاوانی کېږي. حدیث مبارک کې راځي ان اطيب الكسب كسب التجار، بهترین په کسبونو کې دا د تجارانو کسب، بهترین کسب دا د تجارانو کسب. خدا هغه وخت کې اذا حدثوا لم يكذبوا، چې خبرې کوي دروغ نه وایي. اوسو ګرځيږي چې خبرې کوي دروغ نه وایي، د څه تجار پیدا کوي چې خبرې کوي دروغ نه وایي. واذا تؤمنوا لم يخونوا، کڅوک په باندې امانت شی وسکیږي خیانت نه کوي. واذا وعدوا لم يخلفوا، او چې وعده د چا سره وکي نو بیا مخالفت نه کوي. یرا کدا خشي خان او جانم لیکنه چې دروغم نه وای او خیانتم نه کوي، خو له مخالفت خو پکشتا ځکه د بل چانه پیسې لاندې کړي، ابل سړی ته به وګړي ور کوي، هغه ته بیا د زیارت ورځ د پیر ورځ یاد کړي، په دې ورځ بتا ته 30000 در کوم، دای وعده وسه کړي. کله چې تی مال وروړي وی فلانه ورځ به دومره در کوم درتا،
پاغه ورسیا په 12 بجو تراشی کنه نو دې دومره سپکه خلوته خوځي یاره خو یو تسار چس کل شوی نه دی بیا راورسی دی ما څه کړی دی نن هغه غریبم کته خبره کوي غاک خرابېږي نو بیا غریب بیا زیرازي بیا چې 4 بجې راشي بیا خبر سره پدې دل کې پرتی پیسې خدا هغه پازاوي بیا ماجیګر کې چې شنو په 30000 کې کله 10 ورکیو کله 5 ورکیو وعده باندې خو وفا ونه کړ کنه اذا وعدوا لم يخلفوا چې وعده وکړه د چا سره په کم شرط مال راوړه چې تا ته په دې تاریخ دا پیسې در کوم بیا مخالفت نه کوي دا تجار و اذا اشتروا لم يذموا او دا صفت بچا کې راشي وای غره کسب دا د تجارانو کسب دی خو په دې شرط اذا اشتروا لم يذموا کله چې شی د چا نه اخلي مبيع او سامان اخلي نو عیب نه بیانوي تاسو هم شیخ علی چې کله تجار هغه شی در تویدا په سوده په او دا کې خدا عیب دی او دې کې خدا عیب دی دا ورته وی خلک دا ګناه ده پدې دا خرڅون کې زړه خفه کیږي عیب پکې نه تیرا پیدا کوي ورکی نو چې کله ته اخلی لم یذم زمینه بیانای چې دې کې دا عیب دی او دې کې دا خبر ته پستر ګوري کنه چې عیب دی بس ما خله مبیا کوا او چې اخلی خبره دی وس خلاص ولا به بے ځای عیبونه دا شی مبیانوا دا انسان زړه خفه کوي و اذا كان عليهم لم يمتلوا او چې کله په دوی د خلکو قرضې وړي نو به ټیل ماټول نه کوي مطل الغنی ظلم مطل الغنی ظلم مالدار سره چې ټیل ماټول کوي دا ظلم دی ظلم خې اوسه پیسې پرتی دی وغه سړی ته پیسې نه ور کوي اسی زوري اسی تکلیف ور کوي دا ظلم و اذا كان لهم لم يعسروا او کله چې د دوی په بل چا باندې پیسې وړي نو به سختینه وسره نه کوي تساهل ور سره کوي نرمي ور سره کوي کاغه لګ ټیم ته نه غواړي ټیم ور کوي ورتا فنظرتن الی میسرا د چا چې پچا باندې پیسې وي او هغه ډیر غریب وي فنظرتن الی میسرا نو مهلت دی کولې شي ورتا تر وخت د مالدار توپ پورې چې مالدار شي د قرض خلاص کی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا بیا غنین په خوراکونو کې چې کله په چرچو باندې شروع شي تجاران پیسې وګټي او خوراکونو تون خلی نمک منډي تقریب سره خو نشیتله خو مالدار زی نصر ازي په دې نور مافات ور سره راش ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای عند اتخاذ الاغنیاء الدجاج یاذن الله بهلاك القرى کله چې مالدار خلک هغه چې کم دی چرګان او دا سره کړيو په دې سيزونو اختشي نو اذن کې خدای تعالی به هلاك القرى نو دی وخت به عام عذابون راځي او غټ غټ خاریو باندې زلزلې راځي غټ غټ کلی و آبادین دا ختميږي آفات راځي دا غي زور هغه استلیکي دارنګ بیا په تجارتونو کې دو تجارتونو صفت کیږي اج یو دا غینا درختونو تجارت ده علیک بالبز نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي تا باندې تجارت رختونو لازم ده چې تجارت کې درخت تجارت کوا فإن صاحب البز يعجب وان يكون الناس بخيرنا ځکه وې درختونو تجار دا غواړي چې خلک خو په خو جامو کې وګرځيږي او خو رختونو ورته دلری نه راغواړي چې د خپ زینت باندې وي او د په خیر باندې وي دا کوشش وته کوي او دا شان پر روزګارونو لاسی دیاړیانو مزدوریانو کې تجارت نه بغیر نو صفت چې شوی دی د نارینه‌و د پاره دا درزیتوب شوی دی درزیتوب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت ابن عساکر دی د سهل ابن سعد رضی الله عنه پرویت سره عمل الابرار من الرجال الخياطه وعمل الابرار من النساء الغزل نیکانی بیبیانی چې عمل او کار کوي نو غوړه کار دوی د پاره هغه وبدل دی وبدل په خوا به هغه تارونه به وبدل کنه هغه او غوړه کار د نیکانو د سړو د پاره الخياطه د درزیتوب دی نو هغه وخت سره که خېلی درزیتوب داس یو کار دی چې پدې کې چې نه کوي درزي ناروا پکې ډیر نشته دی همیش ډیر خپل کار کې مصروف دی کله چا سره خبره کېل ته بخې غلط زی بیا کنه نو غیبت نم پکې خلاص دی دروغ نم خلاص دی د خلکو سره چې مصروفيږي نو دروغ او غیبت او ناروا کې اخته کېږي نو دا شغل دی ځان ته دی که ذهن بل خو ابوزي کار خرابي نو کار ښه کار دی
خدانن سبا درزیان الا ماشاءالله نیکان مم پکې خنن سبا خو درزیانو د دکان د ډمانو مجلس تقرر دی خلو یو میوزیک سنټر کولو کړي په درزي توپ کې د لوچکان د کولو ورغونډيږي او غاني بجاني اوري سره دا خو د خپل دور درزي توبه صفاتونه کړي دارنګ بل چې په کارونو کې صفت شوي دي نو هغه د زمینداری دی حدیث مبارک کې راځي احرسو فصلنا کرای فإن الحرث مبارک فصل برکتی دی دې کې الله برکت چولې دی ګور چې داغې نه مرغې خوراک کوي داغې نه داخله کو دا دیو برکتی سیز دی کمیږي نه پس شي باندې واکثروا فيه من الجماجم او پدې کې کوپړېګانې زیاتې کوي دا که خیل مکړی دا غنمو په پټي کې یو ګوډۍ جوړې دوی سړی غونې شکل ورکړي سره ورته ښکارا کړي چې دا د سشي د پاره دی او صاحب د کتاب دا کنز العمال زمالاس کې دی صاحب د حاشیه علت دا ویل دی وېدا د نظر نه په بچ کیږي دا په دا نظر نه بچ کیږي افصل ډیر زرغون او ډیر خولي نو نظر با سړی چې نظر ورتاو شو دا سنا آشنا خپل فصل خرابوي وتا ناغه نظر په بیکار شي ګډای باندې ولګيږي ناغه هغه ډول شي په دی وجنا او کې دي چې دي زماني دا خلک چې کم دي خو دې علت نه خبر غالبا دی په مرغۍ شړیو کار څه پې کوي خو دیم دا شي کوي په منځ کې ورته یو شی درولي او هغه ته زونډي مونډي مو ته ځوړن کړي نو دا جماجم جمجم نه کوپړی ته وي د انسان د کوپړی په شکل یو شی جوړول د فصل پر منځ کې ودرول نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا پکې ډېرې ودروي ډېرې دا علت دا خود لري چې د خلکو نظر په دی باندې ورشي او نظر ختم شي د نظر نه بچ تجارت په نسبت سره عام روزګارونو تخکل دي یو روایت کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځای ته لاړ یو کور مخه کې کولبه پرتا وا دا یو پرتا وا نو ویلو کم کور ته چې داسې نه نوځي ناغل ته زلالت نه نوځي خواري او تنگ دستی او غریبی دنش او به یو بل ځای ته لاړ د تجارت سامانو وی چې کم کور ته دا اسباب دن نشي نو هغه کور ته عزت لاړ شي مالداری لاړ شي نو صفت د تجارت په نسبت سره زمینداری ته زیات شوی دی ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای روایت دا ابن عمر رضی الله عنه دی روایت د طبرانی دی لوزن الله تعالی فی التجاره لأهل الجنه لتجروا في البز والعطر په جنت کی تجارت نشتا په جنت کی تجارت نشته دی نو تجارت خو دې لپاره سړی کوي چې روزي وګټي روزي د تاسې حواله ده ونه کې میوه راسي چې ستا د زړه کې راشي دا میوه مې لږ خوړلې وي او مقه څنګه کومه مڼه چې ستا خوښي اسانګه بر روانه شي د مخې ته بر تراشي وجنل جنتین دان نو پښلولو کې چې کم دی میوه نږدې دي کنه ډېرې څنګه چې تشلې مقه شان لاس باندې ورسیږي هغه به تنوشلې او دا جگ جگ فرش مرفوعه جگ جگ فرشونه دي او دا تختونه دي او دې ته چې ورخیږي نو هغه به داسې اتوماتیک راټیټ شي درته او چې کله پکې ناسې واپس به اوچت شي تخ به روان وي بیا نو جنت کی تجارت نشته دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چرته په جنت کې باری تعالی خلقو ته د تجارت اجازت کوله لتجروا فی البز نو ټول جنتیانو به درختونو تجارت کوله دا خپل تجارت صفتی کوي وی جنتیانو بم درخت تجارت کوله ولا عطر یو دا عطر تجارت به کوله عطرم بهترین کار دی فلم خوشبو او پاک ستر ناس تو خلقو تم یو سنت ژوندۍ کول دی پرې کې دا بهترین کار دی نو جنت هغه د خرید او د فروخت ځای نه دی هلته بازار شته جنت کې خو اخستل خرڅول پکې نشته دی دکان شته دی خو دکان کې دکاندار نه وي چې ورشي چې کم شي دی خو خپل بیراخ لزان لپاره روایت د ترمذی شریف د دویم جلد کې ابو هريره رضی الله عنه سره یو شاګرد دی ویډی روح شاګرد می ور سره وکړه نو بیا ما ورته ویل چې اجازه تو کزه کور تزم وی چې کله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ما سره مخخه کوله دا شاګرد وی وی د مخخه کې ما ته ویل چې الہ دې زما او ستا ملاقات بیا د پاره د جنت په بازار کې وکي وی بس د ودرې د ما ویزه خو نه زما د دې خبره وکړه په جنت کې بازار هم شته دی وی راځه کینه چې حدیث درته بیان کم وی بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث شروع کا نو ویل نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم نو مخلی وی زما خلیل
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او چې څنګه دا خبره ویله چې زما خلیل داسې خبره کړې وه، او چې دای څنګه ویلو د خپل محمد رسول الله دا نوم یې څنګه واخیسته، نشع نشعة شدیده، بس یوه سخته چغه د خولې نه لاړه او بېهوشه را پرېوته. ابو هریره رضی الله عنه نو دی وی ما داسې غېږ کې راونیو، وی بیا راښه شو، چې را بیدار شو وی بیا راته وی چې محمد رسول الله زما خلیل داسې خبره کوله، او چې څنګه یې د هغه نامه واخیسته نو بیا پې بېهوشي راله. وی بیا ما غېږ کې ونیو، په درېیم ځل باندې بیا شروع شه او حدیث بیان کا چې جنت کې به اعلان وشي، چراغون شي و اجتماع ده، ټول جنتیان به روان شي او په دغه اجتماع کې به الہ العالمین د خلکو نه پوښتنه کوي، او دې اجتماع کې به د ملغلرو کرسی وي، پیغمبران به پې ناست وي علیهم السلام، بیا د هغې نه لږ لنډې مرتبت کې کرسی به صحابه کرام، بیا ورپسې کرسی به علماء کرام اولیاء کرام درجه په درجه به ناست وي، آخري جنتی به په ځمکه ناست وي. خو یا هغه ځمکه به یوه غونډۍ وي، او هغه غونډۍ به ځمکه خاوره د هغې به د مشکو وي، په هغې باندې به ناست وي، او الہ العالمین به په دغه مجمع کې نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم هغه به هم په دې کې تلاوت کوي، جلسې په شروع کې تلاوت کېږي، هغه تلاوت کوي. بعض روایتو شاذو کې دا راځي چې داود علیه السلام به تلاوت وکړي، دا خلک به حیران شي چې دا رقم ته آواز خو مونږ چېرته نه دی اورېدلی، او دا د جنت دا پاڼې چې دي، دا پاڼې او د جنت د دروازو د زنځیرونه دوی ته به امر شوی چې تاسو په خپلو کې شرنګېږئ، نو دا پاڼې په خپلو کې به ټقېږي، د چقو یو آواز به ترې راځي، او د دروازو د زنځیرونه به شرنګېږي، هغې نه به د سرود یو آواز راځي، خو دا به وي داسې آواز چې د چا غوږونو به دومره خوند چېرته حس کړی نه وي، یو ډېر خوږ آواز به وي، خوند به وي. او بیا د دې نه بعد دا خو جنت کې چې ښایسته کېږي او تزینې کېږي دا آواز او دا سرود او دا د جنت په پاڼو کې شته او په زنځیرونو کې. نو دلته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به تلاوت وکړي، او الہ العالمین به په خپله سورة رحمان به دا ټول جنتیان اوري، الہ العالمین به تلاوت د سورة رحمان وکړي، او بیا د هغې نه بعد به وریځ غوندې راشي، سړی به ویږي وریځ دی لکه پرخک باران چې دې سره به دا یو خوشبویي خوره شي، او الہ العالمین به د جنتیانو ته وایي تاسو څه غواړئ؟ وی مونږ ته خو هر نعمت میلاو دی، مونږ نور څه نه دي پکار. وی نه وغواړئ څه چې غواړئ چې درې کم، وی نور څه نشته دی، بس نو څه چې وه مونږ ته راکړی شوي دي. وی د دې نه بعد الہ به ورته وایي زه تاسو ته خپله رضا در کوم چې دا ټول نعمتونه زما د رضا په مقابله کې هیڅ دي. نو بیا به الہ العالمین د خلکو ته خپل دیدار وښایي، او بیا به د خلکو ته اجازت وشي، دا به د جمعې ورځې هلته نشته دی، خو اندازه به خلک به فکر داسې کوي چې ګینې جمعې ورځ پکې راله، ټیم به داسې تېري. نو بیا به ورته اجازت وشي چې ځئ اوس بازار لګېدلی که څه اخلئ. نو ابو هریره رضی الله عنه دا قصه بیانوي، بیا بازار ته به خلک راشي، دکان به ډک وي خو دکاندار به نه وي، هر سړی چې څه غواړي به راخلي. په دې بازار کې به مختلف خلک راغلي، یو انډیوال به وګوري چې هغه ډېر نیکوکاره وي، د هغه د وجود جامه به د ده د جامې نه ښایسته وي، نو د په زړه کې به دا راشي چې هو کش دا جامه زما وې، خو متصل چې ځان ته ګوري د په وجود به هغه لباس چې دا بل سړي په وجود کې کم لباس، خفګان خو نشته هلته. بس چې کله کور ته راشي دا حورې او دا خپلې بیبیانې دوی چې ورته ګوري نو د دوی دا مخونه به ډېر نوراني وي، نو ورته به وایي چې تاسو مونږ نه وتی داسې نه وئ، اوس بدل یې ډېر ښایسته شوي یئ، دا ولې دا څه چل شوی دی؟ نو دا جنتیان به ورته وایي مونږ د رب ذوالجلال دیدار کړی دی، د هغه په نور باندې زمونږ په رنګونو کې نورانیت راغلی دی. نو دا جنت چې کوم دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي هلته خو تجارت نشته، خو که خدای تعالی چاته اجازت کولی چې ځئ تجارت وکړئ نو یې خلکو به د عطرو تجارت کولی او یا به یې د رختونو تجارت کولی، د دې دو تجارتونو صفت ورکې کېږي. انشاءالله باقي آداب او د بیع او د شرع احکامات به په بل بیان کې بیانېږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على سيدنا ومولانا. خدا کے ساتھ دچا پکاروی پر پیغمبر کے اللہ بیت اللہ سربینا
ګرانو خوږو اورېدونکو او خوږو مینوالو دا ښکلی کیسټ او همداشان نور کیسټونه د جید علماو تقریرونه تلاوتونه نعتونه او انقلابي جهادي ترانې نظمونه به تاسو ته په دې پته میلاویږي پته یاد لرئ اهل السنت والجماعت کیسٹ مرکز پشت کسخوانی کباڑی بازار پیښور ښار د مجاهد فیض الله او اسد الله دکان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. یار وطن دی وی وی سرمانی د دغه پاکی خوري اما زما جانان پکی مدفن دیز وی وی عربستان بوایا سنگ هیروما خپلی وطن عربستان دی وی وی الله یې کړي په قرآن کې صفتونه زما جانان پر ګرځېدلی وی وی د پاک خاوره په جنت نه بدلوما زما جانان پر ګرځېدلی عربستان بوایا څنګه هیرومه زما جانان پر ګرځېدلی عربستان بوایا څنګه هیرومه زما سحر مخام یادیږي وی وی زیم بی وسادت نو وسکلا لرما ارمان ارمان د ارمان راشي وی وی زرمانی د خپل جانان د وطن یما جانان ستانه چې جدایم وی وی ز د دنیا په خوشالانو سکوما تر سوچ سترګې می غړېږي د خپل جانان د وطن وینا معکسونه تر سوچ سترګې می غړېږي د خپل جانان د وطن وینا معکسونه د جدای لمبو کې سوای وی وی ستا فراق دې چې زولن مې دې زخمونه مدا کل هسي تیریږي وی وی ستا په هجران کې شپې او ورځې تیرومه جانان ستا وطن ښایسته دی وی وی زه ګنهګار به څنګه وکړم دیدنونه جانان ستا وطن ښایسته زما یادېږي هغه شنه شنه ګنبدونه جانان ستا وطن ښایسته دی
زما یادیږي هغه شنه شنه ګنبدونه جانان ستا وطن ښایسته دی وای وای څومره ښایسته دی زړه راښکونکي منظرونه جانان ستا وطن ښایسته دی وای وای ډېر خوش نصیبه دي حاجیان چې ورلزینه جام د کوثر له تا نه غواړم وای وای زه د هجران په سرو غرمو راغلی یمه جام د کوثر له تا نه غواړم زه ګنهګار د شفاعت تمه لرمه جام د کوثر له تا نه غواړم زه ګنهګار د شفاعت تمه لرمه جام د کوثر له تا نه غواړم وای وای په ما یې وس کوي زنده ارمان لرمه جام د کوثر له تا نه غواړم وای وای زه به پرې ستا د هجر تنده ماتومه خدایا څه وکړمه غریب یم وای وای زه د حجادتو اسکدا لرمه خدایا څه وکړمه غریب یم د مدینې د دیدن تلرمه لرمه خدایا څه وکړمه غریب یم د مدینې د دیدن تلرمه لرمه خدایا څه وکړمه غریب یم وای وای د بیت الله طواف ته ډېر وکړې دما خدایا څه وکړمه غریب یم وای وای زه د مکې کوڅې په خوب کې سۍ کومه خدایا څه وکړمه غریب یم وای وای زه د مکې کوڅې په خوب کې سۍ کومه همدرد ستا ښکلی کلام دی د حنفي اواز پرې وشیندل رنګونه همدرد ستا ښکلی کلام دی راته وبخه همواړه عصیان دا مې تاله رضاري ده یا الله د شیطان له وسوسو غواړم امان زړه مې تا ته فریاد ده یا الله راته وبخه همواړه عصیان دا مې تاله رضاري ده یا الله د شیطان له وسوسو غواړم امان زړه مې تا ته فریاد ده یا الله طاقت نه لرم زه د سرورونو ته مې وژغوره خاوند له دوزخه نجات راته جهنم له عذابونو ته مې وساته له ګرمه هم له یخه پناه غواړم لسکر وټو د میران سر مې ټیټ په عاجزي ده یا الله راته وبخه همواړه عصیان دا مې تاله رضاري ده یا الله د شیطان له وسوسو غواړم امان زړه مې تا ته فریاد ده یا الله زړه مې تور شو بل کلک شو لکه کاڼی نه نرمیږي یا الله نه صفا کېږي د ګناه پیټی مې دروند شو لویه خدایه حال مې ورځ تر بلې ورځې خرابېږي بری راکړه مقابل کې د شیطان ډېره ستره دښمني ده یا الله راته وبخه همواړه عصیان دا مې تاله رضاري ده یا الله د شیطان له وسوسو غواړم امان
زمی تا تا فریاد دا یا اللہ بد عملا بد نصیب بد کردارا یم لما غټ گناهګار په جهان نشتا ته په ما وکړه کرم پروردګارا یو عمل می مطابق د قران نشتا سبکړم از د حشر په میدان خو بستا مهربانی د یا الله زما معزز و محترم و سامعین و حضراتو نننے بیان دا انواع دا کسبن و حلالو کی او بیان دا بعض کسبن و حرامو دا چې په کارونو تجارتونو کې روزګارونو کې کم روزګار بهترین دی نو د حلال روزي د ګټلو د پاره د بیع او د شراء آداب دي او کم روزګارونو دي چې هغه د شریعت په لحاظ سره کمزوري دي دا یو عملی اصلاحي بیان باقی چی کمر روزی د الہ العالمین دا اړخنا انسان ته مقرر ده دا د انسان د تلاش په کثرت باندې زیاتیږي نه او پکور کې ناشته باندې کمیږي نه بهر انسان دا یقین جوړ کی چې ان الله هو الرزاق ذو القوه ذو القوة المتين یقینا الہ العالمین رزاق دے روزی رسان ذات لگا څنګه چې د الہ العالمین په ذات کې چاته شک وي د دې سړي ایمان خرابېږي نو دا شان د الہ العالمین صفاتونه دي ټولو صفاتو کې که یو صفت کې د چا شک راشي نو د ایمان خرابېږي نو در رب ذوالجلال پلوی صفاتو کی یو صفت در رزاقیت تی ما من دابا الا علی اللہ رزقها یو زند سرشت ندی مگر الہ العالمین بانے داغی روزی اور رزق رب ذوالجلال قرآن کریم کے زی پا زی باندے مارغان پیش کئی خلقو تا چستا سودا سے فکر جوڑ دے جزا دکان تزم کزدا ڈیوٹی سیادانا کم نظما بروزی کم شیزبا دا لوگی مرش دا فکر غلط الہ وی آغا مرغانو تتا سے سوچو گئی چی آغای دخپل روزی دا گٹلو جمواری قادر ندی آغوی دنن سبا دا پر جمواری نلری مارغه چنن مور شي او بچی ماړه کی سبا د پاره د هغه سره خزانه نوي سحر وختي کې بیا روان شي خدای مارغه دا یقین دی چې الہ العالمین ما ته روزي را کوي خپه تیار باندې خط تازه د چنجوغه خور کوي دا غوي ته یو خوګه روزي انسانانو کې چې د چا توکل څومره مضبوط دی مغه مراغي ته روزيانه پاسانه ملاوي مشایخ د طریقت پیران مبارکان موت خپل کور نشو ساتلې په دربار کې 200 نور تم روټي ور کوي ستړیم نه دی ټاټکم نه چلای روزګارم نه کوي ناس دی روزي ملاوي من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه توکل په الہ باندې چاوکا فهو حسبه دغه الہ دته کافی نو دا یقین چې چا جوړ دی چې زما دا روزي په دغه کسب کې دا او کدا کسب مې پرې خودنو کې نه بیا به زما روزي حواله شوی روزي کم شي دا غلط فکر ټولو بدا یقین وی چې رزاق الہ العالمین
او پدې کې چې چا شک وي نو هغه په ایمان کې شک دی، د خدای په صفت کې شک کړ. نو یو بدا فکر ځان سره دی ته سوچ کو چې موږ به د خپل روزیانې په اسباب مجازیه اگر کشته دي، چا د پاره دکانداري او د چا د پاره نور روزګارونه